بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا على اعتبار جواز تخصيص العلة الشرعية. فأما على قول من لا يقول بجواز تخصيص العلة فالمانع عنده ثلاثة أقسام: مانع يمنع ابتداء العلة، ومانع يمنع تمامها، ومانع يمنع دوام الحكم. دا غزه وکنه ولې چې دې فصل کې مونږ د قاضي امام ابو زید په حواله سره د موانع بیان کړو. مونږ ویلو موانع څلور دي. اول نمبر هغه معنی دی چې انعقاد علت منع کوي، یعنی دا سه معنی دی چې علت توب منعقد علت چې منعقد کېدو ته، یعنی د دې خبره منعقد کېدو ته چې علت جوړ شي نه پری دی وتا. او دیو نمبر علت نفس منعقد کېدو ته پری دی، تمامیت ته نه پری دی. دیو نمبر هغه معنی دی چې علت تمامیت تم پری دی خو حکم ابتداء نه پری دی شراشي. څلورم نمبر د ټول مثالونه بیان شوی چې ابتداء حکم هم پری دی چرا دي شي، علت منی حکم هم خدا سے معنی وی چې هغه دوام د حکم دوام توب ته نه پری دی کا شامل دي شي، همیشه دي شي دي نه پری دی. خدای څلور موانع جوړول دا یاد ساتي. دا وسنۍ خبره شروع شو. دا خلقو بنز مانیو څوک چې تخصیص العلت منی سمانی، او څوک چې تخصیص العلت نه منی ناغو بنز مانی موانع څلور نه جوړیږي، درې جوړیږي. راځي تخصیص العلت چاته ویل کیږي ولغه پیژنو. محشی لیکلی ومانع تخصیص هو تخلف الحكم عنها لمانع بعد وجودها. ولې تخصیص العلت دې ته ویل کیږي چې علت موجود شي او حکم د یو معنی د وجه نه موجود نشي. دا جایز ده کنه؟ دا وای نه شول به علت موجود شي او د یو معنی د وجه نه د حکم موجود نشي، دا به جایز کنه با. نو څوک چې وای دا جایز ده نو هغه د څلور موانع جوړي. نو دریم قسم علت دی موجود وي ابتداء دی حکم نه موجود هم منی وي، لکه هو تخصیص العلت منی وای نه شول به. او څوک چې تخصیص العلت نه منی لکه صحیح را امدار تخصیص علت نشتا، دا به ان شاء الله په سامی کې راشي کا چې کله د محذوف او د مقتضا النص منس کې فرق کې درې فرقونه دي کې یو دا راځي به محذوف چې احتمال له تخصیص لري او به دغه یادی دا مقتضا النص هغه احتمال له تخصیص نه لري او به ولکه موجه بیان کړی دا وای چې مقتضا النص شي ورکه کې خبر وګدیږي هغه وجه بیان کړي نو هغه دا خبره ده. تخصیص العلت جایز دی کنه دی؟ نو صحیح رائے دار مولوی صاحب تخصیص العلت جایز نه دی. دا سې نشي کېده چې علت دی موجود دی او حکم دی نه موجوده. نو کوم خلک چې تخصیص العلت نه مني هغه بنز باندې به څو موانع جوړ شي درې. دا یو به ختم شي چې علت دی او حکم دی سره نه، علت دی او حکم دی نه، دا نه منو مونږه. نو درې موانع بشي. یو کوم علت انعقاد تبری نقدی، دویم تمامیت تبری نقدی، څلورم حکم دوام تبری نقدی. پاتې شو هغه مثال چې هغه علت موجود وي او حکم نشته دی وي. لکه غیر باره مثال لا ورکړو چې او نجاست سلسل بول بیمار والا سړی چې دی مثال تاسو وکنه څنګه وته ویلې صاحب عذر في حق صاحب العذر بقاء الوقت في حق صاحب العذر. د دې باره کې څه ویلو چې لکه علت موجود د نجاست خارج شلو او حکم نه دی موجود او د سن ماتيږي. دا کوم چې دویم رائے والدي کوم مضبوطه رائے ده چې علت موجود چې حکم خامخا موجوديږي. هغه وای دلته دا مثال چې اصل کې دا غي مثال له چې علت تام شوی نه دی، علت څه نه دی غیر باندې دا مثال اوس او نجاست خارج دی به حکم نه دی موجود او د سن ماتيږي. دې کنه دې دسي وی ولې علت تام نه دی موجوده. ځکه دغه موضوع مبارک علت تام هغه دی چې وختم تیر شي. وینه شوی خبره مانی سم تیر شي وخت تیر شي، یعنی نجاست چې علت دی دا ودس د متوالی د پاره خو به دې شرط باندې چې وخت تیر شي. هلته معذور په حق کې نفس نجاست وتل دا علت نه دی بلکې صدابل قیدم دی. نو چې علت تام موجود نشو نو ځکه ودس نه ماتي. وینه شوی په امدقه قول صحیح دی ښا علت چې موجود شي معلول خامخا موجودي.
وهذا على اعتبار جواز التخصيص للتي لکه خبره چې مو کړ څلور اقسام نو ویستل دا په اعتبار د جواز د تخصیص علت شرعیه چې لکه تخصیص د علت شرعیه جایز ده. فاما على قول من وس فقول دا چا من لا يقول بجواز تخصيص العلت چا قول نه کوي په دې خبره چې تخصیص العلت دی جایز شي یعنی دا نه مانی چې علت دی موجود وي معلول دی نه موجود. فالمانع عنده ثلاثه اقسام دغه په نسبت د معنی درې اقسام دي. مانع يمنع ابتداء العلت یو هغه معنی دی چې هغه من کوي ابتداء علت ومانع يمنع تمامها یو هغه معنی دی چې من کوي تمام علت ومانع یو هغه معنی دی يمنع دوام الحكم چې هغه دوام حکم من کوي. واما عند تمام العلت فيثبت الحكم لا محاله هر چې دا خبره چې تمام علت موجود وي علت مکمل موجود وي حکم دینه موجود وي دانه منوي فيثبت الحكم لا محاله علت چې موجود شو حکم مخامخا موجوديږي. وعلى هذا بنا بدی اختلاف باندې ما جعله الفريق الاول ويا غ مثال مرسب چې ګرځول فريق اول مانع لثبوت الحكم چې مانع ده د ثبوت د حکم یعنی ابتداء حکم نه موجود لکه معذور ول مثال چې ما ته ویلو جعله الفريق الثاني مدق مثال فريق ثاني ګرځي مانع لتمام العلت شا مثال ګرځي دا مانع ده ولی ځکه علت تام شوه نه ده. وعلى هذا الاصل اصلي يدور الكلام بين الفريقين دق اصل لمولسب چې داسي تخصیص العلت شته کنه شته دق اصل د وجنه څوک اشتري او څوک نشتري نو حکم چې کلام چې دایر کیږي دوه فریقین ترمنځ څوک چې منی یو شان خبر روزي څلور موانع جوړیږي څوک چې نه منی درې جوړیږي څوک چې منی مثال ولا بیانې څوک چې نه منی هغه دغه دویم د لپاره مثال جوړي دریم مثال چا تاړي دویم تاړي